عزیزانو مور اغزر دے شیخ الاسلام قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ مبارک دا واقعہ میں دا کتاب کی ندلی دلی خودے و علم دا خلین میں اوری دلی دا آغا حوالا پا آغا ورکڑے وا ویو عالمو منبر بانی دا خبر کولا چی دا مور دیر قدر کوئی دا مور دیر نازک زڑا دے دا مور زڑا دیر نازک دے دا کم مولا چې د مور ډیر صفت کوي او د پلار پوښه د مور او پلار به خوشاله ان شاء الله یو مولانا صاحب هغه ویل یاره مولوی صاحب ته د مور او پلار باره کې ډیر زیات مبالغه نه کې مال قسم په خدای چې تا نه مور او پلار خپه ده خو هسې بانه جوړی اوس قوم ته دوکه ورکې مال د مونځ فضایل مه بیانوه مونځ د الله حق دی رب مې د خپل حق در معاف کی خو چې د مور زړه دې ودردولو د پلار زړه دې ودردولو قسم په خدای ته د علقمه نه لوی سړی نه مړه د علقمه د اس د خپو ګر ته مولا کې موږ ورسېږو د علقمه رضی الله عنه د هغه د اس په هغه سپېږمو کې چې کمې خټې انخطي والله بالله د خدای په ذات او جلال دې زما قسم وي زه خپل ځان ناچیز د هغې خټم برابر نه ګڼم چې اسی شون کې ولاندې پریوزي تا ته څه پته لګي علقمه زنکدن ایثار دی نو مال مولانا صاحب زه ځکه مبالغه کوم چې زه په سټیج نه ناسم دا مې د والدینو برکت دی ما سره علم چیرته دی ما سره تقوا چیرته ده ما سره تجربه چیرته ده خو الحمدلله چې د پلار قبر ته اوس ودرېږم نو کوشش کوم چې خپیه بله ورته ودرېږم او یو گناه میں هغه به داسې نه وي چې هغه به ما ته مخامخ اوس نه وي خدا یو د الله نه ډېر راضي یم چې مور او پلار مې نه دي خفه کړي الحمدلله آخر وخته پورې د پلار سامم په دې لاس باندې تلې ده ټول ورونه مې خوا دې خوا ولاړو ما ته لاس ور لاندې کو ما داجی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له زما د والد صاحب د الله سن راغونډېدل او مال جدي اوس اقرارو کې بداس د الله سره راوړو او دا سګړه دا ګوتا او انا لله وانا الیه راجعون او مور مم دا سه لاړه افغانستان نو ورته الله را ورسولم سلور بجې زراغلم شل منټه او شپږ بجې مې د مور روح لاړو ربیع الاول میں شوا بہرحال مور او پلار خوشحالت ساتي مور او پلار مخفه کوي د مور او پلار قدر کوي او چا چې مور او پلار خوشاله ساتلې الله ورته ډېر لوی عزت ورکړي او چا چې مور او پلار ناراضه کړي ذلیل کړي دي الله پاک رسوا کړي دي الله پاک نو عالم وای وفات شو داغه نه زوی وشو چې زوی وشو نو مور دا حدیث اوریدل او د پلار د خپل خاوند د خلینا ابا هريره رضی الله عنه دا حدیث دی دی عالم بیان کړو دی خزه دا حدیث اوریدل ابا هريره فرمای رضی الله تعالی عنه سرداری کونین فرمای جنت نبا زمانہ سګړان دی نزی لیکن یو زنانه داغه به زمانہ وړاندې جنت ته داخليږي صحابه عرض کی یا رسول الله دا کوم زنانه دا محبوب می او فرمایل دا هغه زنانه دا چې کله خاوند وفات شي او دی یو بچی د پاره یا دو بچو د پاره یا زامنو د پاره یا لورګانو د پاره دا غید سرفرستی د پاره په خپل ځان باندې کنتون تیر کی خاوند اون کی په حیا او تقوا کی زندگی تیر کړه دغه زنانه په زمانه وړاندې جنت ته داخليږي دا د علم خزدا دا د علم بیبی دا د علم ټبر دی خبره اوریدله سمو د بادی خاون لاړلو دنیا نه لاړ الله رب العالمین دل یو بچه ورکړی دی
زوی ورته الله ورکړی. زنانه ته جرګې راځي جی زه خاوند نه کومه، زه خاوند نه کوم، بس پل کار به کوي، بس ما دغې باندې عمل کوم، پرېږده چې ما ته خو یاد ساتئ. ګورئ د نیکانو خلقونه بدان پیدا کیږي. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. د ژوندونه الله مړه پیدا کوي. نوح علیه السلام نبی ده، کنعان زوی کافر ته پیدا شو. د مړو نه الله ژوندي پیدا کوي. د ابراهیم علیه السلام پلار او ابراهیم علیه السلام ته وګوره. الله پاک د ژوندونه الله مړه پیدا کوي. د مړو نه الله ابي جهل مړ دی، کافر دی، مشرک دی. اکرمه رضی الله عنه ته الله صحابي پیدا کړو. پته الله خو خدا دا یاد ساتئ، دا کیږي داسې. تاسې به اوس وایي خو امتحان کې اجرم بیا ډېر زیات وي. دې زنانه دا خپل بچی رالویولو، سمو د بعد دا الګ زار زلمی شو، سبق خوارنې پې وکړې. خو موږ تاسو ویو یتیم چې ګډوډ شي بیا به چا پلار را لارې تکي، نو په یتیمانو باندې ګورې لاس ږدئ. وراره دې یتیم شو، خپل بچي نه پې ډېر قدر کوه، په سپېړه موخه چې دا ورانې ونه کړي. موږ یتیمان پرېږدو، بیا هغه یتیمان ګډوډ شي، دا زموږ ګناه ده. په هر یتیم باندې لاس ږده او لاپروايي ته مه پرېږده. عزیزانو دا عالم وفات شو، زوی پاتې شو، هغه په شیخ الاسلام باندې حواله ورکړي چې دا واقعه ذکر کړي. ما خپله کتاب کې نه ده لیدلې. هوی دې زنانه رالویولو، ها داسې وخت راغی چې بچی غټ شو، بار به لوپړو خلقو سره ګرځېدلو. مور به ټوله شپه ورته ناسته وه. خدایه اوس به راشي، اوس به راشي. وی یوه شپې نه شپه وه داسې چې زوی راغی، مور ورته ناسته ده. مور ورته وی ای بچیا ما خو تاله سر سپین کړلو. ای زویا د پلار کتابونه دي پراته دي، ما ویل ته به دا کتابونه مطالعه کې. ای بچیا معلومیږي دا چې ته د علم والا سره نه کینې، د علم والا سره نه کینې. زوی ته غوسه ورغله. د اوسنۍ زمانې هلکان خو یې داسې چپ شا مری بدی بند کما، سا بدرته بند کما، زما په نشه کې کار ملرا. بله ورځ دا بچی به راغی مور باندې سترګې برندې کړې. مور ته وی دا دې کور دی، دا دې اور دی چې ته پکې ناسته یې، زه به پکې نه یم. او ورته وی بچیا چې زه د نه یم خوښه، زه به درنه لاړه شمه. خو ای زویا کور می تا ته ساتلی دی، دا دې د پلار امانتو ما تاله درکړلو. ای بچی خدای نه ویریږه. مور باندې خطرناک گزار وکړو، مور یې لاندې پرېوتله. د خدای داسې فیصلې وي، مور لاړه پرېوتله او د تندک سره د مور نه روح لاړو. شیخ الاسلام محمد طیب رحمت الله علیه لیکلی وی دا زوی حیران دی. مور خو پرېوته، کله داسې منډه کله داسې منډه. ناګهانه دې زوی تندک والو، پرېوتلو. د مور د زړه نه ورته اواز راغی ای بچیه کوم ځای خو به دې خوږ شوی نه وي. هغه بچی په ځان راږدي. یا خدایا د مور د مړ زړه نه مې اواز راغی، خدایا مات زه تباه شم برباد شم. وی د وخت عالمي دین ته ورغی، ورته وی چې داسې لویه ګناه مې کړې ده چې ما نه مور ناراضه لاړ، مور رانه خفه لاړ. بس منډه کړه او د کوره ووتو. مولانا صاحب ته وایي چې بس مور مې مړه ده او مور مې انتظام وکړه په چا باندې، موږ سره هېڅ هم نشته، نه مې ماما شته نه مې تره شته، یو کونډه مور مې وه او زړه یې وچاودې د مړ شو. عالم صاحب کشف ورته وایي ای بچیا، ای بچیا
رشتیا ووایا چې کله تا مور وغورځوله او مور دې لاړه مړه شوه څه دې وکتل څه دې واورېده که نه ورته وی مولانا صاحب خدای ګواه دی چې کله زما مور پرېوته روغتې لاړو ما نه لاره خطا شوله نو ما تندکو خوړلو لاندې پرېوتلمه ما یو اواز د مور نه واورېدلو چې زما د مور د زړه اواز و چې ای بچیه کوم ځای خو به دې خوږ شوی نه وي